اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. تاسو ټول ملګرو ته توجه غواړم. تاسو ټول توجه غواړم. واجب دي چې دلته د منشور خبره کیږي، د علاقې خبره کیږي. دلته د منشور خبره کیږي، د علاقې د حالات او د علاقې د خلکو خبره کیږي. نو بیا د مو خبره تاسو سره تړلې دي. دلته ویلور دا د یو سړي خبره نه وي. دلته ویلور سړی به د ځان خبره نه کوي، د خپل قوم د تپې خبره به نه کوي. دلته چې کوم سړی ویلور هغه د انسانیت او د هول علاقې خبره به کوي. منشور خبره تاسو ته دا وایي چې بیا یو خبرې کې د تصفو کړله چې علاقه رقم علاقه نه لرو، چې زه منشور کې ولې کوم چې زه به دا کارونه کوم. که په دې باندې لیکل شروع کړو نو شاید څه منشور به هم یو کتاب ته ورسېږي. هسې تاسو نه یوه پوښتنه کوم ځوانه، روان مستقبل هم یې ما تاسو سره تړلی دی. ماشومه روان مستقبل هم یې تاسو سره تړلی دی. دا زرین منګل چا جوړ کړی؟ دا کوم منشور کې لیکلی شوی و؟ د دې پسې راغلی دا بلې منې دا چا جوړ کړی و؟ دا کوم منشور کې لیکلی و چا؟ دا چې څومره سنیټران جوړ شوي دي دا چا سپورټ کړی دی؟ دا کوم منشور کې چا لیکلی و چې زما دغه منشور باندې دا سړی راوستلی دی؟ دا څه حجرې کې په څېدلو منشورونه درته ښیل وو. هغه منشور اوس د وختې والا چوک شته، دا څه ممبر کې راته په څېدلي دي. ممبر کې راته په څېدلي او منشور یې راته وړاندې کړی دی. دغه منشور والا نن تا سره چوک شته. دا څه زه نن درته کوم منشور وړاندې کوم، امید نه لرم چې ما په منشور به څه باور اعتماد وکړي. وجه دا دی دا اتیا کوله ما در سره نه خپلو در سره کړي دي. نور غوښتنې وخت تېر دی، نور د سوچ والا وخت تېر دی. ځوانه که ته اوس هم دې سوچ ته ناست یې چې د غاټه حجره به د ما ماحول بدل کړي، د غاټ خندانونه به د ما ماحول بدل کړي. دا شی سوچ ونه کې. ماحول بدلول او د ماحول ته خوبصورتي ورکول دا د تا سره تړلی دی. دا خلک د ته ناستې دي کې پټان هم ناست دی. زه به هېڅ کله تا ته وایم او زه تاسو ته قسم سره یم چې تاسو بالکل حق سړي ته ووټ ورکړو چې کوم تا او د تا د علاقې دپاره بهتر او پایدار وي. هم پارټي سره تعلق ساتي او که هغه د کومې هم فرقې سره تعلق ساتي، ما ته علاقه ضروري دی او علاقې کې ژوند کوي هغه خلک چې د کومې علاقې کې زه ژوند کوم. ته ما ته وایه ځوانه سکولو کې لارې، اوبو کې لارې، بجلیو کې لارې، یوه بجلي ټکټر راوړی شي. دلته ته وپتلی شي چې دا ظلم اوسه کېږي. دا چې کوم ناست دی دا د دې کلي علاقې دی. څومکني دا د دغې کلي علاقې دی. دې کې ته یو هم د شپاړسم کاس نشي جوړولی دغې خاورې کې. واجب دي چې دې خاورې کې ته سکول نشي جوړولی، اسپتال نشي جوړولی، روډ نشي جوړولی، خبره نشي کولی. زه به ستا ته څه منشور درکړم چې دې علاقې کې به زه څه وکړم. او دا د چا کار دی؟ دا د ما کار دی که د تا؟ دا د مو د خپلې علاقې د مشرانو کار دی. او اوس هم وخت دی، وخت نه دی تېر چې د علاقې مشران کښېني ورورولي راولي. هېڅ کله ځوان نه غواړي چې دوه وجنګېږي. هېڅ کله د ځوان په منشور دا نه وي چې زه د یوې جرګې کې غلط او بېنحقه فیصله وکړم. علاقه وبلئ د څومکني غرونه څه زه راویښ کوم او د څومکني غرونه چې زه کار شروع کوم. دا چې کومه علاقه د کورې پراته دی دا یې زکات هم نشي ختمولی. په څومکني کې څومره سوني او مربل هر یو هغه شی پروت دی څومکني کاڼي کې، هغه سره د ما علاقه په زکات ژوند تېرولی شي، خو نه کېږي. وجه دا چې غاړ خندانونه او کینوال دي. وجه دا دی چې ډي سي ته چوک لاس نشي ورچولی. وجه دا دی چې ایمني سینیټر ته جو څپې لاس نه دي ورچولی. تا په تاریخ کې نشته دی چې تا چېرته سینیټر ډي سي ای سي تا د ګریوان لرې نیولی او د خلکې مسلې دي ورته. زه هېڅ منشور نه لرم، زه هېڅ مقابله نه لرم هېڅ چا سره. زه که مقابله لرم او منشور لرم د ما د علاقې خلک دي او د ما د علاقې مسلې دي. زه چې د هغو مقابله کوم صرف او دا کوم
چې زه د خپلې مسالې حل کولو کې څومره چې د جهل کولی شو هغه کولی شم واده نه شم کولی مننه